يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدوا صدقة الفطر عن كل صغير وكبير ذكر أو أنثى حر أو مملوك يهودي أو نصراني او کما قال. دا اللہ ریلوی فضل و کرم دے کہ دا رمضان مبارک میاشت اللہ پا خیر و عافیت تقریباً پا مونگ تیر اکلا یو رز نیمہ پاتے دا بم انشاءاللہ اللہ پا خیر و پا خوشحالے تیرئی او مونگ با دا اللہ نا سوال کو چہ اللہ زمونگ دا ناقص و کمزور عبادتونا او دا روجے پا خپل دربار کے قبول و منظوری کی. آخر در رمضان در روجو کی عبادت تے اغیتا صدقۃ الفطر یا زکاة الفطر ہوئی او زمون پختانہ وتا سرسایہ ہوئی. دا پا مالدار سڑی باندے لازمہ دا. مالدار سڑی بے دخپل زان نم ورکی او مالدار سڑی بے دخپل وڑو نم ورکی کدا وڑا ناری نئی او کزنا نئی او دے بے دخپل مریانو نم ورکی. لیکن اختلاف دا علماء پاکشتا آغا زمانہ کے مریانو اس کو مریان نشتا اگر اختلاف دا دے چے کم مرئی مسلمانی دا غنہ خو بے ورکی و دا کافر مرئی نا با ورکی کنا دا ما چے کم حدیث ہوئے دا پا داری قطنی کے دے سنن دا داری قطنی آگے کہ دا نبی علیہ السلام وینا دا چھے کہ کافر یہودی و عیسائی مرئی و داغنا بے مورکئی یہ سڑی مالدار ہے. زمارونو دا دے صدقہ فطر فیدہ صدا سرسایہ دا دے دا سے فیدہ دا لکسنگ چی پا منزکی دا سجد سہو فیدہ دا پا منز کی چی دا چانا کوتاہیو شی اشری مسئلی دی و طالبان عالمان پہ پیگی چی سجدہ سہو پا کمشی لازم ہے. و زبا خلاصہ ہوئیم چی چانا پا منز کی کوتاہیو شی کمی زیادیو شی نو سجدہ سہو کی دا مانزہ پا آخر کی دو سجدیو کی نو اللہ و تا کوتاہی غفلت و کمی زیادی معاف کی. دقا رنگی پا دی رمضان و پا روجو کے کدا چانا سا کوتاہیو شی کمی زیادیو شی و غلطیو شی نو دے سرسایہ و صدقہ فطر سرا رب العالمین اغسیدون وقتا اکوتا ہے کمی زیادے معاف. منس کے سجدہ سہو شو منس پورا شو کامل شو او اللہ تبا رسے گی. دقا رنگ چی فطرانا یا صدقہ فطر یا سرسایہ چی وطویدہ سوکور کی نو دا روجے میاشت او دا روجے کامل شوے او پورا کامل با اللہ تورسی او خدا پاک بے قبولی کی. یو فیدہ داشو. دویم فیدہ صدا دویم دادا چی دا روجید منگ دا اللہ نا امید لرو چی دا اللہ قبولی کی. عرب وطا رجاو القبولیت وی دا منگ دا خدا نا امید دی چی منگ لبا اللہ پاک دا روجی قبولی کری خواہ دا امید بساتو یا ربام کو دو سیزونا دی رجا و خوف دا اللہ نا با امیدم ساتو یریگو باما سے نا قبولی نشی نو زمان با امیدی دا قبولیت نو پدے صدقہ فطر کے رب العالمین آغا دا قبولیت امید زیادی امید بزیاد شیجے کا خیر انشاءاللہ دا بخدای پاک قبولی. دریم سری دریم روجہ بدنی عبادت تے او صدقہ فطر مالی عبادت تے نو دوارا بیوزے شی نو اللہ بخوشحال شی. سلورم فیدے صدا
طعمة للمساکین، مسکینانو فقیرانو غریبانانو تبام فیده ورسیگا. دا صدقه فطر پا وجہ دا یو کور نریر پیسی وزی او بل غریبانانو مسکینان اغیتا ملوشی، نو جستا بچی دا اختر خوشحالے کئی، نو دا مسکین فقیر بچی بم خوشحالے کی. کستا معشوم سرا پیسی دی و بازار تا دکان تا منڈی ہوئی، نو جتا صدقہ فطر مسکین فقیر لور کے کنڈینا، نو دا غیب بچی بام بازار تا لرشی زان لبٹا پیانے والی او دا خوشحالے سی دو نبوان. کستا بچی بازار تا زی، نو چو یتیم مسکین لدے ورکا، نو دا غیب بچی بام بازار تا لرشی خوشحالی باو کی. او کډیره والا جمع شوی، نو چې څنګه ستا بچی په دې خوشحالي کې چې نوې جامې چولی، نو دا هغې غریب فقیر مسکین بچی به هم نوې جامې واچي، خوشحاله بشي. او څنګه چې سار وختي ستا بچی پراټه خوري او پې خوشحاله، نو د غریب مسکین بچی به هم پراټه وخوري، اب هم خوشحاله شي، الله به خوشحاله شي. دا د صدقه فطر فائدې شي. اس حدیث کے بل حدیث ترتویم دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. دا حدیث پا ابو داود شریف کے ابن عباس دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل کی. حضور پاک مبارک فرمائی، ابن عباس سوئی فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر. وی پیغمبر علیہ السلام دا رکوٹ اختر دا اغی زکاة لازم کرے دے. گورے سرسائیں تے زکاة ویلے. زکاة دیر معنی دی زمون طالبان پی پوئیں یو معنی پاکوانے دے. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلی. دے سرا دا رجوع دا میاش دا پاکا شو، ستر شو، صفا شو، او کل توفہ اللہ تا رسید. سوک چالا جامع اڑی او دکاندار نے نوے والی او داغ ماغ پی رشتیا ہوا ہے، اگا چالا توفہ کی اڑی شی نا انشی اڑی. او چی صفا ستر پاکی داغ پی ذریو انزی سری کی یا داغ تلر شی، نو آغا خلق توفہ کی دے گی. نو چی منگ روجی او تراویو عبادتون اللہ تا لیگو، نو چی منگ دا صفا سترہ اللہ تا لیگو. ماشاءاللہ ان اللہ طیبن، اللہ پاک دیر سترہ و پاک ذات تے، پاک سیدے سترہ شیخ وقت. نو زکاة الفطر دی سر روجی پاکشوے، دی سرا روجی او دا روجی عبادتون سترہ شو اللہ تبا رسی گی. نمبر ایک دا زکاة زمان دا طالبان بلا مانا کی زیادت والے، دی سرا دا روجو عبادت نورم زیاد شو، طاقت زیاد شو. نو رسول اللہ مبارک فرض زکاة الفطر طہرتا للصائم من اللغو والرفث. پیغمبر مبارک فرمائیں دادا روجہ دار نکا پدے روجہ کس لغوہ عباسیات شوی یا صدا سے نور اعمال دا گناہتی شوی اغابہ پہ پاک شوی. اور پیغمبر مبارک فرمائیں طہرتا للصائم من اللغو والرفث، کدن عباس لغو سے شوی روجہ کے نا لڑو مڑو خطا سو ٹوٹ کر نا لغو شو کن لڑو مڑو نا لکانو تمہیں اور فیس بک اور نیٹ کو تقریباً ماشاءاللہ یو بشیر جان نظر نہ لگی یعنی 10 ارب ہم 2 غٹے موبائلے بھی دا کو بٹولو کڑی او کچار دا سے نور غلطے دا گناہ کارونہ کڑی. پیغمبر مبارک فرمائی دا سرسایہ دا غیب پاکوانش او بل تشینے وَتُعْمَةً لِلْمَسَاکِین او دا مسکنانو دا پارا مارا تا وقتی ہوئے نوڑیش. من اداها قبل صلاة الفجر وهي زکاة مقبولة. چاچے دا سحر دا اختر دا منزل مخ کے ورکے نو دا سرسایہ چے پیغمبر مبارک و دا زکاة ویلے مقبول شوئیں. چاکہ دا اختر دا منزل مخ کے ورکے مقبول شو. من اداها بعد صلاة العید او کچا دا منزل پس ورکڑی من اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. یو صدقہ شو غالے پہ اخلاص شو خواہ ثوابے نگی
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا صدقه فطر یې شوی نو د اختر د مانځه نه پسې بیا یو مریی ذات کا خو سخي ډېر و که نه او زمونږ دا پښتانه مو ته عثمان غني وایي ډېر سخي و نو مریی خو ډېر قیمتي هغه یې پکې ذات کا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لراغی وی د الله رسوله ما نه خو دا سرسایه یې شوې وه نو د اختر د مانځه نه پس مې یو مریی آزاد کا حضور پاک کو فرمایل عثمانه که سل مریان هم آزاد کې خو د اختر د مانځه نه مخکې چې کوم ثواب و هغه پرې نشي ګټلی غاړه به دې پرې خلاصه شي بېشکه غاړه خلاصه شوه خو هغه ثواب نشي ګټلی وخت یې څه دی زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په نس په ټوله روژه کې هم که څوک سرسایه ورکوي ورکولی شي ټوله روژه آخری لسو شپو کې ورکوي ورکولی شي خو بهتر ګورې د امامانو اختلاف پکې شته خو بهترین وخت یې څه دی هغه سار چې د اختر د ورځې سبا راوخیږي په دقه ورځ د اختر د مانځه نه د سار مونځ نه د اختر د مانځه نه مخکې دی ټیم بهترین د اختر په ورځ چې د سبا راوخیږي پېشمني بانک چې د سبا ویلی شي دا په دقه ورځ د اختر د مانځه نه مخکې دی بهترین دی عثمان څومره سخي مریی ده عثمان خو مونږ ورته غني وایو عثمان غني یو ځل یو سړی راغی یو سړی د شام نه مدینې منورې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بادشاہ خلیفہ نیک لال حضرت ابوبکر صدیق صاحب لا اخو عام انسانانو غوندې ژوند به تېرو نو دروازې واله دروازې خشته و ښکلې وه نو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه والا راووت نو دا میلمه ورته وي د شامیم د شام نه راغلی نو هغه کور ته بوت چې کور ته بوته نو خپل بیټک کې یو کټ پروت و چې هغه هم د کجورو په بون بړېدلی و د کجورو د پاڼو نه بون جوړېږي او هغې کې مغه بون شلېدلی و اوس هم که ستاسو خیالي نو بعضې کټې بون شلېدلي لاندې ته هغه بون ځوړند دي بون شلېدلی و نو میلمې په هغه کټ کې کېنه نو میلمه دې لکې وایي بار دروازه څومره خشته ده او دننه غریب کریز هم نشته میلمه ورته څه وایي وایي دا نبی علیہ السلام خلیفه ته ابوبکر زه د شام نه راغلی مو ډېر قرضدار او په ډېر لوی امید تاله راغلی بچي نار شوي دي وږي دي تجارت کې تاوان وشو هر څه مې بیلل خپل سر خو مې بیللی دی هېڅ هم نشته الټه را باندې ډېر لوی قرض راوړېدلی دی چې زما بچي او زما ښځه نشي پوره کولی تاله راغلی یو خو ته امیر المؤمنین د مسلمانانو بادشاه خلیفہ و امیر المؤمنین د مسلمانانو او بل امیره مې مالداره مې دو امیره یې یو د مسلمانانو بادشاہ یو امیر مې نو ما سره لږ مدد وکړه بچي نار اوږې نهور دي او قرضداران مې تنګۍ د خلاصوالي درک نشته چې قرض خلاصه کړه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته وی لار درته ښیم وی لاړ شه حضرت عثمان له هغه ته به د خپل الوی چې زه قرضدار یم او مسلمان یم هغه دې مدد وکړي دا ګوره یاد ساتی که یو غریب سړی یو سړي له راغی او ده سره څه ني نو بل مالدار دی ورته وښایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دقسې یو صحابي راغی او غریب نار نور وګیو بل مرګري ورته ورشه فلان کې له هغه به صدقه درکړي چې هغه له لاړه هغه صدقه ورکړه نو رسول الله مبارک به ډېر زیات خوشحاله شوي دقه چل کوي بله د سره ني نو بل لري خو شرمول به هم نه کوي نه شرمول هم ګناه ده بعضې سړی چې څوک راشي صدقه نو په بل غریب یې ورولي تنګولو مقصد دا ګناه ده وی عثمان صاحب له لاړ شه ابه د حاجت پوره کړي وی زما خو بادشاه سلامت ډېر لوی قرض دی د تا پسې راغلی ډېر لوی قرض دی تا پسې راغلی وی بچي ما سره خو څه نشته 3 ورځې وشوې بچي مې نار دی تا بچی مگیری دریو زما بچی منار دی وگیری ما سره څه نشته خو زه راته لاره ښیم ته ورشه عثمان صاحب لا دا زموږ د حضور پاک طریقه ده ابه دې مدد وکړي وی ډېر لوی قرض مې دی که نه وی ستا د سوچ نه هم د هغه سخاوت زیات دی تا سوچ چې کوم ځای ختمېږي د هغې نه بس د هغه سخاوت شروع کېږي ته ورشه
وی دلیل بغواړي امیر المؤمنین ته خو بادشاہ پتا خو مې حق دی بې دلیل دی نه غوښتی شم ابا دلیل غواړي وی عثمان بې دلیل سخی دی وی تفتیش خو برا پسې کوي که نه وی تفتیش نه بغیر سخی دی ته خو ورشه دا شامی وی لاړم حضرت عثمان رضی الله عنه دروازه مې ورته ووهله خو چې دروازه مې ووهله نو دننه مې شور واورېده عثمان صاحب ښځې بچو سره لګیا دی او وی تاسو په پیو کې شات اچوئ تاسو اسراف کوئ او زیاتې کوئ شربت جوړئ نو بعضې خلک پیو کې شات واچوي نو ویس کې پیو کې شات اچوئ دا ګناه کوئ یا پیو کې اوبه اچوئ لسی جوړوئ غس کې او یا که شات څکئ نو شاتو کې اوبه اچوئ لسی جوړوئ نو تاسو دوه څیزونه یو ځای کوئ دا جرم نه دی ګناه نه ده دننه لګیا دی اوس بچو ته وي دا مه کوئ دا میلمه وي ابوبکر زیاتې دی را سره وکړو داسې سړي در راولېږلم چې د هغه خو کور د شاتو په شربت جنګ دی بچو ته پیو کې به شات نه چې دا څه مسله ده خیر د وروالی حضرت عثمان رضی الله لږ لیټ ولا راووت چې ولا راووته وی میلمه څنګه راغلی یاره وایي یو مقصد له راغلی یم خو چې ووایم که نه وی وایه وی زه له شام نه راغلی مسلمان او زه تاجر وم او تجارت کې تاواني شم خپل سر مې بایللی دی او په ما ډېر لوی قرض راوړېدلی نو تاله رالم د حضرت ابوبکر صدیق نوم مې ورته وانغه چې هغه راولېږلم تاله رالم مهرباني وکړه ما سره که څه مدد کولی شو وی کېنه میلمه وی کېنولم نو پی م راوړل او شات یې م راوړل کجورې م راوړل نو ما یې په پیو کې شات واچول شربت یې جوړ او کجورې کېښود د کجورو الوا دا مه خوره وی حیران شم چې ما باندې پی م وسکل شات ته م را باندې وسکل او د کجورو حلوا دې را باندې بېله وخوړه او کور دې بچو سره راغلی وي چې دا مې وسکل وی ما ورته وی چې ما خو ستا او راته وي چې میلمه خفه نه شي تا وروډبه خو زه له کور په باسم لږ لیټ راووتم نو میلمه چې خفه نه شي وی دا خبره را باندې ډېره خواږه ولګېده واقعي میلمه ته به تندې نه ترې وکې میلمه ته به په خوشحاله نظر ستړي مه شي وی دا ګورې سنت طریقه دي په دې ځان پوه کې ای په دې خبره خوشحاله شه وی ما ورته وی چې صاحب یو تپوس ته نه کوم تا خو دننه ماشومانو سره په دې شي جنګ کوو چې پیو کې به شات نه اچي او ما له د درې څیزونه راوړم د پی هم دې پکې شات واچول هم دې را باندې د کجورو حلوا خوړم دا ولې وی ما ته وی چې ما له خدای مال را کړی دی دولت خدای را کړی دی نو دا یې تا ونه مې شربت ته پی وسکه او کجورې خو دا مال دولت ما له خدای دې له نه دی را کړی چې د ما بچي دې پیشوی شرط کوي دې له نه دی د ما بچي به ګزاره کوي دې له نه دی چې د ما بچي دې پیشوی شرط وکړي دې له دی چې زه پې د مسکین فقیر مدد وکړم د شام نه راغلی چې ستا مدد وکړم وی بس پوه شم چې مسله خو که خیر یې سمېږي څنګه راغلی میلمه دقسې مال مې هر څه بایللی دي قرضدارې شوي راغلی یم که د خدای په نوم څه مدد دې وکړه وی غلام ته یې اواز وکړه لکه راشه ورشه هلته اوښ تړلی دی په هغې خوراک سامان جامې مامې هغې پوی که پټه او زه ناست صاحب اوښ ډک د سامان راکړه ما ته وی دا ونیسه ځه کور ته دې کې جامې هم دي دې کې د خوراک سامان هم دی دې کې هر څه دي وایي ما چې صاحب زه چې سره راغلم هغه غواړم ما باندې 3000 اشرفی قرض دی دا خو مې د بچو خوراک شو 3000 اشرفی را باندې قرض دی دا هغې له راغلم وی راته وایي چې بچې په دې اوښ کې مې خزانه درته ایښودله 6000 پکې پرتې دي 3000 دې قرض شو او دا د بچو خوراک سامان شو وګیدي او 3000 باندې الله خپل تجارت شروع کا اوهو وی مې چې کاکاجي دا اوخ وی اوخ ته پیاده راغلی په دې بسور شام ته لاړ شي مې دا اوخ بدله بیا څوک راولي شام ته دا سامان په اوخ یو سم اوخ بدله څوک راولي وی بچي اوخ هم ستا ډېر خوشحاله دې ته غني وایي دې ته سخي وایي سخا دې ته موږ هم سخا کړ هاي 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 هلکه چای به تورس کې که شنې سخي له چې ورشي کور ته تورې بس کې که شنې بس مړه دې ته زه په پښتنو کې ټیزن ست وایم دا ټیزن ست تورې بس کې که شنه اوسه ست دی شنه پکې چا راوستی شنه خو خلک سي خو ډوډۍ پسې اسکي
ډوډۍ راوړه. زموږ شیخ صاحب شهید رحمت الله علیه هغه وی یو سړي د چاوي تورې بس کې کشنې هغه اول به تورې وسکو بیا به پسې ډوډۍ وخورو بیا به پسې شنې وسکو. د دې جواب دقه دی تورې کې کشنې د دې مطلب دا زموږ سخان او زر به ته وایي یاره پې خو نشته نو وی سره به وسو ته ګوره بیا چې بیا پې پیدا کړي او که نه پیدا کړي. او باید سړی د میلمه په مخ کې بچو ته غصې کوي د میلمه مخ کې بچو ته غصې کول خدا مطلب دا خو میلمه په سر وال دي هغه هوښیاري بس پوهېدی شي چې سړی پکې نه دی نه دا باندې وی چې دا اوښ مې د پړي نه ونیوه نو مې شکریا ادا کړه حضرت عثمان شکر ستا د شکریا ادا کوم شکرا لک ستا شکریا ادا کوم وی ما ته وی زما شکریا ما ادا کوه د حضرت ابوبکر شکریا ادا کړه وی ما ورته هغه نو یاد کړی زما شکریا ما ادا کوه د حضرت ابوبکر شکریا ادا کا چې زما هم د ثواب موقع پیدا کړه او تاله هم د ثواب موقع پیدا کړه. وی مې چې ته څه خبرې چې د ابوبکر را لېږلم وی نورو خبرو کې ګوتې مه وه زه په مخه دی زما وروڼو زما به هم ثواب وشي او ستاسو به هم کار وشي او ثواب به وشي. نو صدقې فطر ورکړئ ښه څونه به ورکوو انشاءالله. نو پاو کم 2 کیلو غنم یا پاو کم 2 کیلو اوړه زمونږ فقها وایي چې کوم شی مروجي په عرف کې کوم شی استعمالیږي هغه به ورکړئ یا د هغې قیمت. نو ما چې کوم اندازه لګولې ده د پاو کم 2 کیلو اوړو نو د 100 روپو نه کمې جوړېږي د 100 نه خو ما احتیاطاً خلکو ته 100 یادوم بیا هم 100 روپۍ ورکړئ. خو زما وروڼو دا ګورې د عام انسان دپاره د حضور پاک زمانه کې وسو رسول الله مبارک فرمای وی کدا اس کو نہ ورکے دا اس کو نہ ممیز وتوی اس کے بیا بدرینم کلو ورکے پورا سا دا کجورو نہ ورکے درینم کلو ورکے دا رجو نہ ورکے درینم کلو ورکے پنیر نہ ورکے درینم کلو ورکے. نو دا چې کوم چې لږ یو پوټې ګزارې والا دي نو دا 100 روپۍ ورکړي دا د اوړو او د غنمو بیا پاو کم 2 کیلو راځي ابه ورکړي او چې کوم لږ مالدار یې نو د رجو قیمت لګوي ورکړي 3.5 کیلو رجو قیمت لګوي کله سیله رجو قیمت لګوي یا د کجورو قیمت لګوي د 3.5 کیلو. ما دا بل زما یو دوست هغه ټلیفون وکړ وی دا ټول عمر د پنیر قیمت وی پنیر 3.5 کیلو ډیر ګران دی وی د پنیر قیمت لګوم خو یې سخت کال بازار کې پنیر نشته مې دا کجورو لګاو کجوره ګران د 3.5 کیلو. یو بل مرګري ټلیفون وکړ ما ته مولوی صاحب د عجوی قیمت ته معلوم دی ځکه سعودي بند دی میں نه ما ته خو د عجوی قیمت نه دی معلوم زه په قیمت څه کې زه سوداګر یم چې ته مانه تپوس کیسه وی نه زه ټول عمر د 3.5 کیلو عجوی قیمت ورکوم ماشاءالله د 3.5 کیلو عجوی قیمت ورکوم او ډېر مسلمانان دي چې هغوی د 3.5 کیلو لوجې قیمت نو چې دا کم مالداران دي نو دا مهرباني وکړئ د غنمو د اوړو مه ورکوئ 100 روپۍ وسم کېږي دا د رجو قیمت لګوي 3.5 کیلو چاول قمه دے دار سیلا اللہ لچے توفہ لے گی بہترین ہو لے گا 3.5 کیلو 3.5 کیلو رجو یا 3.5 کیلو 3.5 کیلو سواتوی کجورو قیمتو لگاوا داغے قیمتو لگاوا یا دا 3.5 کیلو اس کو قیمتو لگاوا پورا ثواب بدیوشی او چے کم پاکی دا سے لگ کمزوری غندری دی خو صدقه فطر پکیږي خو کمزوری دی نو خیر دی بیا دا پاو کم 2 کیلو اوړو یا پاو کم 2 کیلو غنم و قیمت تقریبا 100 روپے راځي دا به لګي 50 صدقه فطر واجب دی یار ډېر دوستانه نه بډې لبون تاسو کې چې دا 50 مړ مې 100 روپے دی سړیا خود 700 مړ شي دی چې چل تاسو نه کې چې کم سړی باندې زکات واجب دی قربانی په واجب نه هغه صدقه فطر واجب زکات نصاب خو تاسو ته ما ویلندو که مقرره بیا به هم درته ویم چې چا سره 52 تولې 2.50 تولې 2.50 تولې سپینو زرو ته قیمت برابر زما په خیال چې دی وخت کې څه 54,000 جوړېږي که څه دغسې جوړېږي ما ته اندازه پوره نشته د دې قیمت برابر
پیسې وسره نو په هغه باندې زکات کېږي، بل له به ورکوي په د صدقې فطر کې. خو ضرورت نه زیات، چا سره 19 تولې سره زري، چا سره 52 تولې چاندي، زکات به ورکوي، صدقې فطر به ورکوي. چا سره د تجارت مالی، د تجارت سامان او قیمت 52 تولې چاندي ته رسي، زکات به ورکوي، قرباني به کوي، صدقې فطر به ورکوي. چا سره صرف سره زري اس وسره ني نو چې 19 تولې وي نو الا به سرسایه ورکوي او الا به زکات او قرباني کوي. او که چاندي وسره چې 52 تولې وي نو الا به ورکوي چې د هغې نه کمې نشته به. لیکن که یو سړي سره سره زرم دي او نغدې پیسې هم دي ورسره لږې دي ولې دي نو ګورې په یو توله سرو زرو بیا زکات کېږي، بیا به قیمت لګي. نن سبا یو توله په 1 لک روپۍ ده، دی خو سره 15,000 روپۍ دي او یا 10,000 روپۍ دي او نیمه توله سره زر دي، نو نیمه توله په 50,000 شوې، 10,000 ورسره دا شوې 80,000 شوې. نو چې 80,000 ته ورسېدله نو د سپینو زرو نصاب نه خبره ور واوړېده نو بیا ور باندې قرباني هم کېږي، صدقې فطر هم کېږي او زکات هم کېږي. دا ذهن کې واچوئ. او د ضرورت د سامان، ضرورت سامان څه شی دی اپا کې نه راځي. د زمیندار قلبه شوه، غوی په یې ولاغېشتېره، میخه په یې ولاغېشتېره، خرې او اسې اغېشتېرې کار دپاره، ریړه ده ورسره، دا ضرورت سامان دی. د مولا کتابونه خو هغه کتابونه چې د کتو ضرورت یې ورته راځي. جامې شوې دا د ضرورت سامان دی، دا خیر دی. په کور کې فرج شو، پریزر شو، یا لیپټاپ شو، یا موبایل شو، تماچه شو، ټوپک شو، دا ټول د ضرورت په سامان کې راځي. او که یو سړي سره داسې سامان دی چې هغه د ضرورت نه په دب کال کې محتاجت نه راځي، اسې لوښې اغېشتې او شوکیس یې پې خشته کړی دی، کال کې هم د هغې د استعمال ضرورت نه راځي. ګورې دا د ضرورت نه دی، که قیمت د دې 52 تولې ته ورسېد، قرباني، صدقې فطر، زکات پې ټول لازم. یو سړي سره د کباړ د کور سامان دی خو کباړ دی، د کور سامان دی خو کباړ دی او سره پروت دی، زیاتی پروت دی، لا خرڅ کړی نه دی، دا د ضرورت نه زیات دی، د هغې قیمت به ولګي، نغدې پیسې به ورسره یو ځای کړي. د 52 تولې چاندی قیمت ته ورسېد ورې زکات به یې ورکوي، صدقې فطر او قرباني به ورکوي. خو لیکن د زکات او د دې صدقې فطر د قربانۍ یو بنیادي پوټې غوندې بل فرق هم شته. د یو سړي 2 کوره دي، هېڅ ورسره نور نشته، یو کې دی په خپله اوسېږي او بل کور یې د ضرورت نه زیات دی، یا په کرایه ورکړی دی یا پکې همسایه اوسېږي یا دې له ساتلی چې د بچو مې بیا سبا ودونه یو پکې اوسېږي، د ضرورت نه زیات. نو چې تجارت لنی اغېشتلو پراپرټۍ والا کور نه نو په ده خو نورې پیسې ورسره هېڅ هم نشته، نو زکات پې نشته دې وخت کې، مالي نامي والا شرط دی. لیکن صدقې فطر هم پې واجب دی او قرباني هم پې واجب دی. د یو سړي دومره ځمکه ده، نقد ورسره هېڅ هم نشته چې د ده او د ده د بچو پې ادنا ګزاره کېږي، صرف ډوډۍ بغیر د ترکاریو نه هم پې ګزاره کېږي، نو زکات پې نشته، د هغه پټي عشر به ورکوي، دا مدن زکات پې نشته، خو قرباني او صدقې فطر پې شته. مبسوط د سرخسی لیکلي په مبسوط کې وی غریب باندې صدقې فطر نشته، خو که غریب هم چاله ورکړه نو خدای به ورله ډېر لوی اجر او ثواب ورکړي. د ځان نه به هم ورکوي چې په چا لازم وي، او د نابالغه بچو نه به هم ورکوي، او د ښځې له طرف نه د بالغو بچو نه پتا نشته. که ښځه دې مالداري په هغې پلان له دې خپله ورکړي، که بالغان بچي مالداري خپل دې ورکړي، یعنې پتا نشته د بالغ بچي، که یو ځای هم در سره اوسېږي پتا نشته، او د ښځې هم در باندې نشته. خو یاره هغه د عربو د ښځې به جدا مالو، د سړي به جدا. اوس د دې زمانه کې یو ښځې سره 100 روپۍ دې ته زر راکاږي، غریب وایي دا ماله پلار 100 روپۍ راکړې، دا نوټ دی ورته وښایه چې ورته یې وګوره کش ورکړي جیب کې دې واچوي، د هغې په خپلو پیسو کې هم د خوار اختیار نشته. نو دې او دغه رنګې بالغان بچي چې څه ګټي نو پلار یې تیلي، واده به دله نه کوم، جر جر کې او ګرځې پیسې جیب کې اچوي. نو دې زمانه کې بشیر جان خو د پلار مور ورکوي، مور خو وفات شوې ده، دې خو د پلار ورکوي. خو به هر کیف خلاصه د خبرې دا ده چې دې زمانه کې د زنانه ورکوي. فقها خو ما مسله ته وي، او بالغان بچي چې د هغې هم ورکوي، یا هغوی له ورکوي ځان له به په خپله ورکوي، صدقې فطر. او بل چې کوم ماشوم د اختر دروازې د سبا خطو نه مخکې پیدا شو هغه به هم ورکوي،
او چې کوم ماشوم د سبا خطونه پس پیدا شو د هغه صدقه فطر در باندې نشته دی. دا به ورکې که اوړه ورکې غنم ورکې را جنس ورکې نو ارزه ورکولی شي. مسافر ورونه دپاره ویم زما دا بیان اکثر دا مسافر هم اوري هغوی دي دا واوري. یو سړی په سعودي کې دی مثلا دوبۍ کې دی بل ځای دی نو که هغه جنس ورکوي نو دلته ټلیفون دی وکړي ودی وایي چې پاو کم 2 کیلو د ماره طرف نه ورکه پاو کم 2 کیلو اوړه نو ټیک شو خبره. لیکن که نغد ورکوي نو دا نغدو بیا د هغه ځای قیمت له اعتبار د چې کم دی دی اوسېږي. نغد چې ورکوي سعودي کې دی او بچي دلته دی نو د سعودي د صدقه فطر قیمت به بیا ولګوي. نو یا دې هلته فقیر له ورکي یا دې دلته زوی ته ټلیفون وکړي چې د ماره طرف نه دغه ورکړه. نو که نغد ورکوي نو چې کوم ځای اوسېږي د هغه ځای قیمت له اعتبار دی او که جنس ورکوي نو د هر ځای ورکولی شي. نو انشاءالله دا صدقه فطر دې کې کوتاهي مه کوئ. دا د غریبانانو مسکینانو فقیرانو له ورکئ ښه او بهتر ټیم مې هم درته وښو او دې کې هېڅ قسمه در نه پکې څه زیاتې کمې در نه ونه شي. بهر کیف یو خبره دا بله درته کوم ډېره ضروري. عموما خلک د اختر میاشت چې ښکاره شي که نه ډزې شروع کړي ټوپک راوالي تماچه راوالي بس هغه زنګ شوي ټوپکې هغه ډز مز نه کوي که اکثر توقه ورته ونیسي بیا ته یې نه راوځي کړپه کړوپه. نو دې د اختر په ورځ ټوپک په دغه ټیسټ کوي دا سخته ګناه ده او جرم سخته ګناه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی نهى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ فرمائی عن الخصف پخوا به د خلکو دا چل کو زمونږ په ماشومانو هم دی وړو به دا شیطاني کو په دې مټه ګوته به یې کاڼه کېښوده دا مسواکۍ به ورته راماته کړو داسې یو ټس به یې ورکړه داسې چې څوک به یې پرې ویشتل. نو دا په عربو کې رواج و نو دې ته خذف وایي. نو نبي علیه السلام د دې نه منع کړي بالکل وی دا خو تا له دشمن نه زخمی کوي انه لا ينکأ لك العدو و دشمن خو نه زکوي وقد تکسر السن و تفقع العین دا به کله د چا غاښ مات کي او یا چا نه به سترګه پرې وباسي داسې ده که نه نو ګناه. نو د صحابي او سړي دا چل کو نو ده ورته یې دا مه کوه. نو دوباره بیا ولیدو وی قسم دی که تر مرګه پورې مې سره خبرې وکړئ زه راته وایم حضور پاک دې منع کړی او ته بیا دا کار کوې. نو ګوره هغه پوټینې نقصان دی کیدی شي سترګه غوږ پې هم نه لګي او سترګه او غاښ پې هم نه لګي او پیغمبر مبارک ته منع کړې ده. نو چې ته هوایي ډزې کې او هوایي پیر کې او دا ګولۍ ورله د انسان څونه خلک دې مړه دی وایه ما ته پته د دنیا خلک د دې هوایي ګولو نه مړه دی. د چا په سر به ولګي د چا په خېټه به ولګي په څاروي به ولګي نو دا به لوی نقصان کوکب بشیر جان والله که دې ته خطا کېږي په ذکر پرېوته خدای دې ته ساتي او دې خو نه خطا کېږي. نو دا ګوره ډېر لوی جرم دی ګناه اسراف او تبذیر دی. رسول الله مبارک فرمائی کہ څوک تبذیر کوي ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربه کفورا. د اسراف والا شیطان رونه دی. شیطان ناشکر ناشکری کې پیسے بے ضائع لگے نو دا اوئی فائرنگ با بالکل نہ کوئے گا خیر انشاءاللہ ہاں دفتر پشپا خلق گئی سے ضرورت ہے. او بعضی وقت میاش چاہ نیلی دے او خلق اڈا شروع کی نو دا خلقو پڑھ کے شکون و شپے پیدا کی دا گولے دا پچابو لگی کہ دا بلا غستا پزیو لگی سبب ہے. نو تولے پیر کے پبل مسلمان سوک ببو سالی تلی غریبانان سوک بطرے شرے کئی سوک دا شپے اکثر گرمی بھی دروازی لونا با کئی سوک با بار گرد زنانا و بار گردی پچا با پرودی نقصان. نو هوائی فیرنگ دا با قطعا نکاوے که خیر انشاءاللہ سخت منا دا ما چکم حدیث ہوئی دا غینا دلالت النص سر معلومے گی هوائی فیرنگ ممنوع دی. دا منگ یو دوستو خدای پاک دیو صبح خیو فاس شده جان محمد جی سیب دا دیر ٹوقیو خوشتا با اگوی وی دا دولو سورناک گناه دا نی پا ودونو کی خلق دا دیکن وی اگا دولو سورنات خدا وی پا اگا وقت را خوبا دیولا خوشحال کی کرن گناه خوان دا دام دا لو خوبا دی خوشحال شی و پوٹے خوندی نو دا خوبا اگا وقت را خلق پا وقت گوتے و مندی او اگا صحاب بینی وی بی دا دی بین لبارودو نگوری کینسر جوڑی دا خشینه دی دینا مکمل اجتناب کاوے دا گناه کار او بل د اختر منزله چې دی که خیری په دغه ورځ یو څو څیزونه سنت دي اجبالي درته وایم. یو د اختر په ورځ سهار وختي پاڅېدل سنت مبارک. بل نوې جامې که نوې نی نو پاکې جامې وینځلې جامې
دا سنت دی نوی جامع. دریم خوشبو لگول سنت، خوشبو با لگی. سلورم دا خوشحالی اظهار کول او یو بل تا مبارک باد ویل دا سنت دی. او پینزم دا رکوٹ اختر دا منزن مخ کی خوراک کول دا سنت دی. دا لوی اختر با دا منزن پس خوراک کی دا قربانی پا غوخ بیا سنت دی. او دا اختر دا منزن مخ کی. او حضور پاک فرمائی کجوری بیا دیر بہتر درے کجوری ویتر حدیث کہی ویتر ناتکے بخورے یا یوا یا دری یا پینزا. سعودی کے سخال کو حرمین بندی کنا یا سعودی کی چی دا اختر مانزه سار منزو چی خلق دا اختر مانزه تناسی زینا اختر مانزه پوری ناسی نو دا سعودی دا ماشومان والنی دوی دا کجورو ڈبی روڑی پا دی رغی کردائی پا دی خلق بے کردائی چا دا ٹاپیانو ڈبی روڑی پا دی خلق بے کردائی نو چی دو والی وینا ویتر یو بلم والا درے والا نو دا خوراک دا سنت دی. بل دا اختر مانزه چی دی دا کلی نبار با دا اختر منز کے پا جمعات کی بغیر دا ضرورت نا دا خپل محلی پا جمعات کے دا اختر منز مکروح تحریمی دے دور مختار کشتا بار وطل پاکا. اس خو بار جمعاتو نسوکو نشتا دینا بار دینا سوک ورکی نا پا جربونو دے لئی او اگر چوچا کم بارید گاہونو نو آغا موز دا کلی جمعاتو نشو. خو خیر سنت دا دی. نبی علیہ السلام مدینہ منوری جمعات کے سونا ثواب دے مسجد نبوی کے خود اختر منز مسجد نبوی کے ندے کڑے بار بولا وطا بلچہ زی پا یو لار دو چرازی پا بلا لار دام سنت دی. او پا دا بعض علماء و فقہاو پا نیز بعض امامان و پا نیز پا کی تکبیرات ہوئی باقیدہ تکبیرات تشریح چنگلوی اختر کی دی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یا اللہ نشتا. خو بیام علماء لکی چی منزل ازی نو پلا رزق پٹ پوندزان سر ذکر کاؤ یا تکبیرات وائی اللہ خو پی خوشحالی او سرسایہ دا اختر دا منزل مخ کے ورکاول دا سنت دی. دا مستحب سیزو نہیں دا اختر پرس بیا دا اختر پرس دا اختر دا منزل خطبہ دا جمعہ بمانزل کی مخ کی وی او دا اختر دا منزل خطبہ رستو دا سیزو ندی دا اختر اللہ دی پا خیر و پا خوشحالی دا اختر داروز او دا روجی پا منتیری کی او اللہ دے والا قبولیت والی یا اللہ منگ دا روجیونی والی یا اللہ تی قبولی کی اللہ منگ بسر روجینی و منگ بسر روجی منگ خوبا کردیر غیبتونا کردی اوری دلی بم دیر دروغ بم پکیوین او دا روجو چه کم آداب دی داغی مطابق منگ روجی ندینی والی و رب العالمین اتانا سوال کب ستا پا حضور کے درخواست کب منگ کمزور یا جزانانیو اللہ زمانگ روجی قبولی کی اللہ زمانگ روجی قبول کی اللہ زمانگ تراوی قبول کی کچا ختمون کری اللہ تے قبول کی کچا اعتکافون تناستی خدا اعتکافون قبول کی اللہ کچا پکے تولات تسبیح کری نفلون کری اللہ تے والا قبول کی کہ زنانی کے ناری نہیں دا طول اللہ قبول کی خدا طول سرسائیں او صدقہ فطر ورکولو توفیق ورکے طول توفیق ورکے طول مالداران کے خدا دا غریبانانو مل شے بے سوکا دی خدا تے مل شے. یا اللہ صاحب پیغمبر مبارک فرمائی کہ چا پر رمضان کی بدا سے عبادت کے جزان با خدا بخی نو کہ چا دغه سے عبادت نہیں کرے جزان پا اللہ بخی منگا غا سے نہ دے کرے خدا استا پا حضور کی درخواست کو خدا معاف کے اللہ منگاو بخی خدایا زمان سٹونا دا جہنم دا اور نازاد کے زمان سٹونا جہنم دا اور نازاد کے اللہ اور خدایا دا رمضان دا اختر دار وس پٹول مسلمانانو پڑے را خوشحالے مانے تے رکھ خدا پڑے را خوشحالے تے رکھ اللہ پڑے را خوشحالے تے رکھ او یا اللہ بار بار دا رمضان دا میاش پا مونگ باندے را وستے رکھ اللہ بار بار دا اختر ردی پا مونگ باندے را وستے رکھ رب العالمین چکم بیماران دی تو والا شفا ورکے یا اللہ مریضان والا شفا ورکے یا اللہ مریضان والا شفا ورکے اللہ رخ صحتونا والا ورکے کورونو کی دی اسپتالونو کی دی رخ صحتونا ورکے اللہ قرضداران دا قرض اخلاص کے بے سوکا او قرضداران پروردگار دا قرضون اخلاص کے دا حلال و فراخ روزیم نصیب کی مردگان دا مسلمانانو ٹولو با زمان پا دیکھر کی پرون دا غاصد دی والدہ وفات شو طول مسلمانان چی سوک وفاتی اللہ ٹولو بخی اللہ مغفرت نصیب کی او دا آخرت خوشحالے نصیب کی او مارے سامنے صبر ورکی اللہ جسمر مسلمانان زمان دی جمعات تا دا لرے لرے دے نرازی مسافر دی پا یو قدم والا جانور چه کم زمان خپل مختدیان دی تا دی کلی خلق دی اغویلم خیر و برکتون عافیتون و خوشحالی ورکی
الہ العالمین ډیرو دوستانو دا په ټلیفون دعاګانې غوښتې الله د هغوی دعاګانې تا ته معلومې دي خلک هم ته پېژنې الله دعاګانې وله قبولې کړي یا الله چې څوک روزګار کوي په روزګار کې برکات وایي که څوک زمینداره کوي الله په زمیندارۍ کې برکات واچي او خدای زمونږ بچي د لوفرۍ د ژوند نه وساتي په بچو هم خوشحاله کې د ناګهاني آفتونو شړقونو نه هم په امن کې وساتي خدای د زړه مقاصد او حاجتونه پوره کړي الله اخري جمعه د رمضان او تا ته پکې مونږ لاس نیولې دی خدای ډېره مبارکه جمعه ده تا ته هم لاس نیولې دی خدای زمونږ حاجتونه پوره کړي خدای چې څوک حاجتمند دي حاجتونه یې پوره کړي چا ته څه پریشانۍ وي الله پریشانۍ وله په خوشحالو بدلې کړي خدایه مونږ د سازشیانو او سازشونو نه وساتي د بد نظرو د بد نظرو نه وساتي د حاسدینو د حسد نه وساتي خدای د حاسدینو د حسد نه وساتي خدای چې څوک مونږ ته زمونږ بچو ته زمونږ مال ته زمونږ عزت ته نقصان رسوي نو خدای ته ورته هدایت نصیب کړي که هدایت په قسمت کې نه په خپل غضب یې ووهي خدای دا کرونا وایرس د ټول امت مسلمه نه ختم کړي حرمین هم واپس کولاو کړي یا الله زمونږ د دې ښکلي ملک پاکستان حفاظت وکړي زمونږ د ایمان حفاظت وکړي زمونږ د دین حفاظت وکړي کوم مسافر په بارو ملکونو کې دي خدایا د هغوی په مال کې رزق یې او الہ العالمین د هغوی په کاروانونو کې برکات وایي اخواران په کوټو کې پراته دي تکلیف دی الله دې مدد وکړي یا الله زمونږ بچي دیندار او صالحان لوی کړي خدای د بچو د غمونو نه په امن کې وساتي د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو تابعداري نصیب کړي د هغې د سنتو په دایره کې جوړ نه کړي د فسق و فجور او د ګناهونو نه رب العالمین په امن او امان کې وساتي که د چا بچي نه الله اولاد ولا ورکړي اولاد ورکړي د ډېرو دوستانو نارینه اولاد نشته خدای نارینه اولاد ورکړي الله ستا په لاس کې دي بچي ستا لاس کې دي عزت ستا لاس کې دی رزق ستا لاس کې دی خدای زموږ رزق پراخه کړي خدای زمونږ د بچي د چاني بچي ولا ورکړي نارینه اولاد ولا ورکړي که د چا رشتې نه خدای صالحه دینداره رشتې ور نصیب کړي چاته څه مشکلات او پریشانۍ دي خدای هغه وله قبولې کړي الله مونږ ټول سخیان کې خدای مونږ ټول سخیان کې الله مونږ ټول سخیان کې او الہ العالمین مونږ خو ډېر کمزور مونږ سوال چل نه راځي ته زمونږ د زړه په حاجاتو خبردار یې زمونږ د زړه حاجات پروردګاره پوره ټول ملګري د بیت الله حج له بوځي عمرې له بوځي خدای حج د بیت الله سخت کال د مخکې غوندې عام کې د پابندونه مخلوق په امن او امان کې اوسه که د چا مقدمې دي خدای په هغې کې ولا خیر او برکات واچوي او ته مونږ د هر قسمه فتنو نه او د شرونو او د آفتونو د دنیا او د آخر نه په امن او امان کې وساتي په دې جمعه کې زمونږ باید دوستان بیماران دي دعا وکړئ چې الله ټول نه شفا ورکړي روغ صحت ورکړي برحمتک یا ارحم الراحمین